السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबा का मैं जिक्र करूंगा نن به چې زه د کومو صحابیانو ذکر کوم د بدر د صحابه په هغې کې لومبی نامه ده د حضرت طفیل بن حارث. د حضرت طفیل بن حارث تعلق قریش سره و او د هغوی د والد نامه سخیله د هغوی د والدې نامه سخیله بنت خزاعي و. دوی د مدینه هجرت نه پس د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه ته د هجرت نه پس د حضرت طفیل بن حارث او د حضرت منذر بن محمد یا د ځینو نورو روایتو مطابق د حضرت سفیان بن نصر سره د دې موافقت قائم کړی و او حضرت طفیل بن حارث د خپل ورور حضرت عبیده او د حسین سره د بدر په غزا کې شامل شوي وو. او دغه شان دوی د احد او د خندق سره ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د شاملېدو توفیق ترلاسه کړی و. د دوی وفات په 22 هجري کال کې د 7 کالو په عمر کې شوی و. دویم صحابي دی حضرت سلیم بن عمرو انصاري. د دوی د والدې نامه ام سلیم بنت عمرو او د دوی تعلق د خزرج خاندان بنو سلمه سره و او د ځینو روایتو کې د دوی نامه سلیمان بن عمرو هم ملاویږي. دوی په عقبه کې د 80 کسانو سره بیعت کړی و او د بدر او د احد په غزواتو کې د شاملېدو توفیق ورته ترلاسه شوی و او د احد په غزا کې د دوی شهید شوي وو او دوی سره د دوی غلام انتره هم وو. بیا چې د کم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت سلیم بن حارث انصاري. د دوی تعلق هم د خزرج قبیلې خاندان بنو دینار سره وو او د دوی باره کې دا ویل کېږي چې د دوی خاندان د بنو دینار غلام وو دا هم ویل کېږي چې حضرت ضحاک بن حارث رور وو د دوی. خو بهرحال چې کوم معلومات دي نو د هغې مطابق دا دواړه خبرې دي. د بدر په غزا کې شامل شوي وو او د احد په غزا کې دوی د شهادت رتبه ترلاسه کړې وه. بیا حضرت سلیم بن ملحان انصاري دي. د دوی والده ملکه بنت مالک وه. حضرت انس بن مالک د حضرت انس بن مالک ماما وو او د حضرت ام حرام او د حضرت ام سلیم ورور وو.
حضرت حرام د حضرت عباده بن صامت اهلیه وه او حضرت سلیم د حضرت ابو طلحه انصاري اهلیه وه او د دوی زوی حضرت انس بن مالک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خادم وو. دوی د بدر او د احد په غزواتو کې د خپل ورور حضرت حرام بن ملحان سره شرکت کړی وو او دوی دواړه د بئر موعونه په واقعه کې شهیدان شوي وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس 14 میاشت کې یعنی د سفر میاشت راغله، په هغې کې د بئر موعونه طرف ته د حضرت منذر بن عمرو ساعدي سریه شوې وه. عامر بن جعفر رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راغلی وو او هغوی له هدیه ورکول غوښته چې هغوی د خسو نه انکار وکړو. نو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته د اسلام دعوت ورکړو، نو هغه اسلام قبول نه کړو او نه د اسلام نه لرې شو. او دا خواست وکړو چې که تاسو خپل اصحابو کې یو څو کسان ما سره زما قام ته راولېږئ، نو امید دا دی چې هغوی به ستاسو دا دعوت قبول کړي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې زه په دې ویریږم چې د نجد خلک هغوی له څه قسمه نقصان ونه رسوي. نو هغه ورته وویل چې که د دې مخې ته څوک راغلو نو زه به دوی له پناه ورکوم. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم 80 هلکان چې د قرآن قاریان به بلل کېده هغوی سره ولېږل او حضرت منذر بن عمرو ساعدي په هغې باندې امیر مقرر کړی و. دا واقع مخکې هم بیانه شوې ده. کله چې دا خلک د بئر موعونه په مقام ورسېده چې د بني سلیم ګودر و، چې د عامر او د بني سلیم د ځمکې ترمنځ دا و او دا خلک هلته ایثار شو او خپل اوښان یې هلته پرېښي وو. نو هغوی مخکې حضرت حرام بن ملحان له د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پیغام ورکړو او عامر بن طفیل له ولېږلو. نو هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پیغام اډو ونلستو او حضرت حرام بن ملحان باندې حمله وکړو، شهید یې کړ. نو دې نه پس هغه د مسلمانانو خلاف بني عامر راوبلل، خو هغوی د ده خبره منلو نه انکار وکړو او بیا هغه د سلیم بن اسیه قبایل او زکوان او د رحل خلکو ته آواز وکړو، خو نو هغه خلک د سره را روان شو، د خپل رئیس کو. او چې کله حضرت حرام په واپسۍ کې ناوخته شو نو مسلمانان هغوی پسې ور روان شو چې څه مخکې لاړه، نو دغه ډلې سره ورمخ شو چې د حمله کولو لپاره را روانه وه او مسلمانان یې راګیر کړه. د دشمنانو په شمېر کې هم زیات وو. جنګ وشو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابیان شهید کړی شو. او په مسلمانانو کې چې کله حضرت سلیم بن ملحان او حکم بن کسان چې کله راګیر کړی شو نو هغوی وی چې خدای زموږ ته تا نه بغیر بل څوک داسې نه ښکاري چې زموږ سلام ستا رسول ته ورسوي، نو ته زموږ سلام هغه ته ورسوه. نو چې کله حضرت جبرائیل علیه السلام رسول کریم صلی الله علیه وسلم له دې خبر ورکړو نو هغوی وفرمایل چې وعلیهم السلام، په هغوی د هم سلامتي وي. نو منذر بن عمرو دغه خلکو ته وی چې که تاسو غواړئ نو موږ به تاسو له امن درکړو، خو هغوی انکار وکړو او هغوی د حضرت حرام د شهادت ځای له راغله
او خلکو سره جنگ وکړ تر دې چې شهیدان کړي شو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغوی ورمخکې شو دې لپاره چې مړه شي د مرګ مخه له ورغله، حالکه هغوی خبر وو او ډېر په نره هغوی مقابله کړې وه د دشمن باوجود له دې چې د جنگ سامان هم ورسره پوره نه و او د جنگ په نیت هغوی تللي هم نه وو. بیا ذکر د حضرت سلیم بن قیس انصاري د دوی د والدې نامه مسلم بنت خالد ده. حضرت خوله بنت قیس رور وو چې د حضرت حمزه اهلیه وه. دوی د بدر او د احد او د خندق سره ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شرکت کړو. د دوی وفات د حضرت عثمان د خلافت په دور کې شوی و. بیا یو صحابي دی حضرت ثابت بن ثعلبه، د دوی نامه حضرت ثابت بن ثعلبه او د دوی د والدې نامه ام اناس بنت سعد و. د دوی تعلق د بنو ازرا قبیله سره و او د دوی والد ثعلبه بن زید تبع الجزء هم ویل کېده. د دوی دا نامه د دوی د بادرۍ او د مضبوط عزم او د همت په وجه ایښودل شوې وه او په دغه وجه حضرت ثابت ته هم الجزا ویل کېږي. د حضرت ثابت بن ثعلبه په اولاد کې عبدالله او حارث شامل دي او د دوی د ټولو مور امامه بنت عثمان وه. حضرت ثابت د اویه او انصارو صحابیانو سره په بیعت عقبه ثانیه کې شامل شوي وو. د بدر، د احد، د خندق په غزواتو کې او په صلح حدیبیه کې او د خیبر په غزا کې او د مکې په د فتح په وخت او د طائف په غزا کې هم دوی شامل وو. دوی د طائف د غزا په ورځ شهید شوي وو. بیا یو صحابي دی حضرت سماک بن سعد، د دوی والد وو سعد بن ثعلبه او د حضرت نعمان بن بشیر والد حضرت بشیر بن سعد رور وو. دوی په بدر کې د خپل رور حضرت بشیر سره شریک شوي وو او په احد کې هم شامل وو او د دوی تعلق د خزرج قبیلې سره وو. بیا یو صحابي دی د دوی نامه ده جابر بن عبدالله بن ریاب. حضرت جابر په هغو شپږو انصارو کې شمیرل کېږي چې د ټولو نه مخکې چا په مکه کې اسلام قبول کړی وو. حضرت جابر بدر، احد او د خندق سره ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. د بیعت عقبه اوله نه مخکې د انصارو یو څو کسانو چې په مکه کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغوی ملاقات شوی، د 6 کسانو او د هغوی نامې دا وې: اسد بن زراره، عوف بن حارث، رافع بن مالک بن اجلان، قطبه بن عامر بن حدیده او عقبه بن عامر بن نابی او جابر بن عبدالله بن ریاب. دا خلک چې کله مسلمانان شو نو مدینې ته راغله، نو هغوی د مدینې خلکو سره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذکر وکړو او د دې تفصیلي ذکر په عقبه بن عامر نابی په ذکر کې شوی د مخکې په اختصار بدل د ذکر وکم. دا خلک چې کله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه رخصت شو نو چې دوی تلل نو دوی دا عرض وکړو چې د اندروني جنگونو په وجه موږ ډېر کمزوري شوي یو، په یو بل سره نا اتفاقۍ ډېرې دي زموږ دننه او موږ به یثرب ته چې لاړ شو نو خپل وروڼو ته به تبلیغ کوو د اسلام او بعیده نه ده چې خدای پاک ستاسو د دغه پیغام په ذریعه زموږ د تبلیغ په ذریعه موږ بیا راغونډ کړي او چې کله موږ راغونډ شو نو په هره طریقه به ستاسو مرستې لپاره به بیا تیار یو. او نو دا خلک لاړه او د دې په وجه په یثرب کې د اسلام خبرې کېدل شروع شوې، د اسلام ته شهرت ملاوېدل شروع شو او دا کال
د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې د یثرب والو له طرفه د ظاهري حالاتو او د اسبابو په لحاظ داسې تیر کړو چې پکې ویره هم وه او امید هم وه چې دا وګورو چې دا شپږ کسان چې کوم مصدقین تللي دي چا چې بیعت کړی دی د دې به څه انجام کېږي آیا په یثرب کې به دوی ته څه کامیابي میلاویږي څه امید به جوړیږي یا نه ځکه چې په نورو ځایونو کې خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صرف دا نه چې انکار و بلکې مخالفت هم تر انتها رسېدلی و د طایف او د مکې رئیسانو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مشن ډېر په سختۍ رد کړی و او نورو قبیلو هم د دوی د اثر د لاندې تردید کولو نو د دې د بیعت په وجه په مدینه کې د امید یوه پلوشه پیدا شوې وه خو د دې هم څه تسلي نه وه چا دا ویلی شو چې دا شپږ منونکي چې د چا په وجه د امید پیدا شوی دی دا به د مصیبتونو او د مشکلاتو مقابله وکړی شي که د دې خلاف دشمن را پاڅېده نو خو بهرحال دوی لاړه دوی تبلیغ وکړو خو په دغه دوران د مکې والاو طرف نه هم د دشمنۍ او د دشمني او مخالفت ورځ تر ورځه زیاتېده لګیا وه او دغه خلک په دغه یقین ټینګ ولاړ وو چې د اسلام د ختمولو همدا وخت دی اوس ځکه چې که دا د مکې نه بهر وتل شروع شو او خورېدل شروع شو نو بیا خاتمول ګران وي نو ځکه هغوی د مکې خلکو خپل مخالفت ښه په زور راخسته و خو دې نه باوجود رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د هغوی هغه مخلص صحابیان چې بیعت کړی وو مسلمانان شوي وو هغوی د یو مضبوط غر په شان په خپله خبره قایم وو چې یوه خبره هم دوی د اسلام د تعلیم نه او د اسلام نه اخوا کولی نه شي توحید نه شي اخوا کولی بهرحال د اسلام دپاره دا یو ډېر نازک وخت و او امید هم وه او ویره هم وه او چې مدینې ته دا خلک تللي دي نو ګورو چې دې څه نتیجې راوځي بیا بل کال مدینې نه یو بل وفد د حج په موقع راغلی و نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ډېر په شوق د خپل د کور نه وتو د منا طرف ته د عقبا سره جفت ورسېده او خوا دخوا کته نو ناڅاپه د هغوی نظر د یثرب یو وړوکي شان جومات باندې پرېوتو یو وړه شان ډنډله وه په هغې باندې نظر پرېوتو او هغوی چې څنګه دوی ولیده نو هغوی دوی وپېژانده او ډېر په مینه او په اخلاص سره مخکې شو دوی سره میلاو شو نو په دغه خلکو کې شپږ کسان خو هماغه وو چې چا مخکې بیعت کړی و تللي وو 15 کسان خو هماغه وو چې مخکې بیعت کړی و او تللي وو او ورسره نوي وو او د اوس او د خزرج دواړو قبیلو دا خلک وو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نورو خلکو نه بیل په دغه موقع په یوې وادۍ ته دی بوتله د کوم 1200 کسانو چې کوم دا وفد راغلی وو او دوی د یثرب د حالاتو نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبر کړ او دوی ټول باقاعده د هغوی په لاس باندې بیعت هم وکړو او دا بیعت و چې د اسلام په یثرب کې د اسلام د قیام د بنیاد کاڼی و او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې په کومو الفاظو کې بیعت دین اخیستی و هغه دا و چې موږ به خدای یو ګڼو شرک به نه کوو غلا به نه کوو د زنا ارتکاب به نه کوو د قتل نه به ځان ساتو په چا باندې به بهتان نه تړو په هر نیک کار کې به د هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت کوو د بیعت نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته وفرمایل چې ګورئ که تاسو په صدق او په ثبات
او په صداقت او په مضبوطۍ په دغه لوز قایم پاتې شوي نو جنت به ستاسو نصیب وي او که کمزوري مو ښودله نو بیا معامله ستاسو د خدای پاک سره ده هغه چې څنګه غواړي تاسو سره به سلوک کوي بهرحال دغه خلکو د خپل د بیت لوز ثابت کو وښودلو او صرف دا نه چې ثابت کو بلکې اعلی ترین معیار ته ورسولو او بیا د وروسته چې کوم حالاتو موږ ګورو چې څنګه بیا په مدینه کې اسلام خور شوی و حضرت منذر بن عمرو بن خنیس یو صحابي دي چې چا به ذکر کیږي د دوی نامه وه د دوی لقب و مونق لیموت یا مونق للموت یعنی چې څوک چې ورمخکې شي او مرګ ته ورته غاړه وځي د دوی نامه منذر او د دوی د والد نامه عمرو وه د انصار د قبیلې خزرج د خاندان بنو ساده سره د دوی تعلق و او په بیت عقبه کې دوی شامل شوي وو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت منذر بن عمرو او حضرت سعد بن عباده د دوی د قبیلې د بنو ساده نقیب مقرر کړي وو یعنی سردار مقرر کړي وو یا نگران مقرر کړي وو په د جاهلیت په زمانه کې هم حضرت منذر به لیک لوست کولی شو او د مدینه هجرت نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت منذر او د حضرت طلاب بن عمر ترمنځ موافقت قائم کړی وو دوی د بدر په غزا کې او په احد کې هم شریک وو د دې باره کې سیرت خاتم النبیین کې مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي چې دوی د خزرج د قبیلې خاندان بنو ساده سره تعلق لرلو او یو صوفي مزاج انسان وو او بیرمونه کې دوی شهید شوي وو د بیرمونه تفصیل د نورو صحابه په ذکر کې مخکې راغلی دی څه برخه د حضرت منذر بن عمرو په حواله به هم دلته بیان کم د خلاصې په طور چې کوم په سیرت خاتم النبیین کې راغلی دی د سلیم او د غطفان د قبیلې د عربو په منځ کې یو اوچته علاقه د نجد التدی آبادو او د مسلمانانو خلاف دوی د مکې د قریش سره به دوی استاز باز لرلو او چې څنګه د اسلام ختم کړی شي او ورو ورو د دغه شرپسندو قبایلو شرپسندي زیاتېدلی لګیا وه او دا ټوله علاقه د اسلام د دشمنۍ د زارو نه ډکېدلی لګیا وه او د دې اثر کېدو لګیا وه نو په دغه ورځو کې یو تن ابو برا عامر چې د عربو د وسطي عرب د قبایلو د بنو عامر یو رئیس وو هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې ملاقات لپاره حاضر شو لکه مخکې ذکر شوی دی او ډېر په نرمۍ هغوی ورته اسلام تبلیغ فرمایلو هغه ډېر په ظاهره ډېر په شوق تبلیغ واورېدو خو مسلمان نشو او بیا لکه څنګه چې ذکر شوی دی هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرض وکړو چې تاسو ما سره یو څو صحابیان د نجد طرف ته راولېږئ چې هغوی هلته د نجد خلکو ته د اسلام تبلیغ وکړي او بیا ورسره دا مو چې زه امید لرم چې د نجد خلک به ستاسو دعوت رد کوي نه نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما ته د نجد په خلکو باندې یقین نشته دی اعتماد په نه لرم نو ابو برا ورته چې تاسو بیخي فکر مه کوئ زه د حفاظت ضمانت اخلم کم خلک چې ما سره ځي ځکه چې دا ابو برا د یو قبیلې رئیس و او سردار سړی و نو د چې دا ضمانت ورکړو نو په دې باندې یقین وکړی شو او د صحابه یو ډله د نجد طرف ته روانه ولېږلی شوه حضرت میاں بشیر احمد صاحب لیکي چې دا تاریخ روایت دی خو د بخاري په روایت کې راځي چې د رحل او د زکوان قبایلو چې کوم د بنو سلیم د قبیلې مشهور
خاخونه دي د دې یو څو کسان د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوي وو او د اسلام اظهار کړی او خواسته کړی و چې زموږ کام کې چې کوم خلک د اسلام دشمنان دي د دې خلاف د هغوی خلاف زموږ امداد وکړي. اوس دا پکې نشته چې د کوم قسم امداد هغوی غوښته، فوجي یا د تبلیغ. خو بهرحال هغوی دا خواست کړی چې یو څو کسان د موږ سره راواستولی شي. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا کسان لېږلي چې چا ذکر شوی دی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې بدقسمتي دا ده چې د بیرمونه په تفصیلاتو کې د بخاري په روایتو کې هم څه غلطي شوې ده او څه روایتونه دي چې هغه دواړه یو ځای شوي دي. نو صحیح ترې پته نه چلي چې د تاریخ او د بخاري روایتونه دي چې د دې حقیقت څه دی. خو بهرحال حل همدا روح کې دی. فرمایي چې د دې په وجه د حقیقت تعین په پوره تور نشي کېدی. خو بهرحال دومره په یقیني تور معلومیږي چې په دغه موقع د رحل او د زکوان د قبیلو خلک هم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شوي وو او دا خواسته کړې وه چې یو څو صحابه د دوی سره ولېږلی شي. د دغو دواړو روایتونو د مطابقت دا صورت کېدی شي هغوی لیکي چې که دا دواړه روایتونه مختلف دي نو که د دې مطابقت کول غواړئ نو یو بل سره تعلق څه دی، نو د دې څنګه تطبیق کېدی شي. نو هغه همداسې کېدی شي چې د راحل او د زکوان د خلکو سره ابو برا عامر چې د عامر قبیلې رئیس و هغه هم راغلی وی او د هغوی له طرفه رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره خبره شوې وي. خو د تاریخ د روایت مطابق د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا چې فرمایلی و چې زه د نجد د خلکو له طرفه مطمئنه نه یم او بیا د دا جواب ورکول چې تاسو فکر مه کوئ زه ضمانت اخلم چې ستاسو صحابهو ته به هېڅ تکلیف نه رسي. د دغې خبرې طرف ته اشاره کوي چې د ابو برا سره د ریل او د زکوان خلک هم راغلي وو او د دې په وجه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فکرمنده وو. خو بهرحال رسول کریم صلی الله علیه وسلم 4 هجري کال د سفر په میاشت کې منذر بن عمرو انصاري په امارت کې د صحابهو یوه ډله لېږلې وه او دا خلک زیاتره انصار وو او د دوی شمیر 80 وو او د دوی تقریبا ټول قاریان وو، قرآن خوانه وو. او چې کله دوی هغه مقام ته ورسېده چې د یو کوی په وجه د بیرمونه په نامه مشهور دی، نو په هغې کې یو تن حرام بن ملحان چې د انس بن مالک ماما وو، هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له طرفه د اسلام د دعوت پیغام د عامر رئیس او د ابو برا عامر وراره چې لکه د چا مخکې ذکر وشو د هغه وراره عمر بن طفیل لاړو او نور صحابه شاته پاتې شو. نو چې کله حرام بن ملحان د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نماینده په طور د عمر بن طفیل او د هغه ملګرو له ورسېدو نو هغوی خو په سر کې په منافقانه طور د هغوی څخه خاطر وکړو. خو چې کله حضرت حرام بن ملحان مطمئن شو کېناستو د اسلام تبلیغ شروع کړو، لکه څنګه چې ذکر شوی دی چې ځینې شرپسندو یو تن د اشاره وکړو او هغه د شا نه راغی او نیزه یې وویشته په هغې باندې او شهید یې کړ. هغه وخت د حضرت حرام بن ملحان په خوله همدغه الفاظ و چې الله اکبر فزت ورب الکعبه، یعنی الله اکبر او قسم مې د کعبې د رب وي چې زه خو خپل مقصد مې بیا موندو، ما خو خپل مقصد بیا موندو. او عمر بن طفیل د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نماینده په وجلو اکتفا ونه کړه، بلکې هغه دې نه پس هغې خپل د قبیلې د بنو عمر خلک ولمسول چې هغوی چې د مسلمانانو چې کوم د نور کسان پاتې دي په هغې باندې دې هم حمله وکړي. خو هغوی لکه څنګه چې ذکر شوی دی انکار وکړو. خو چې کومه زیاته خبره ده هغه دا دلته شوې چې هغوی دا ویلي چې موږ د
ابو برا د ذمہداري چې اخیسته ده نو د هغې دغه ذمہدارۍ په وجه موږ په مسلمانانو باندې حمله نه کوو، ځکه چې ابو برا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرض کړی و چې زه د دې ضامن یم. نو هغې قبیلې دا ویل چې هغه ضامن دی نو موږ به حمله نه کوو. نو په دې امیر هغه دویمه قبیله د سلیم ریل او د زکوان او د اوسیه وغیره چې د بخاري د روایت مطابق د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له د وفد په صورت کې راغلي وو، هغوی د ځان سره که او دا ټول خلک د مسلمانانو او دغه ټولو خلکو د مسلمانانو په وکشانو بېوسه چې کومه ډله وه په هغې باندې حمله وکړه. او مسلمانان چې کله دا وحشیان وکتل چې د دوی طرف ته را روان دي نو دوی وایي چې موږ خو تاسو سره جنګ لپاره نه یو راغلي، موږ خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له طرفه یو کار لپاره راغلي وو او موږ تاسو سره د جنګ بیخي سره اراده نه لرو. نو هغوی یو خبره هم د هغوی وانهرېده او ټوله شهیدان کړه. تاریخ کې دا راځي چې جبرائیل علیه السلام د بیرمونه د شهیدانو باره کې چې خبر راوړو نو هغوی د منذر بن عمرو باره کې فرمایلي وو چې چا ذکر کېږي د صحابي چې آنق لیموت، یعنې حضرت منذر بن عمرو دې نه خبر وو چې اوس هم شهادت زموږ مقدر دی. هغوی خپلو ملګرو په شان هماغه ځای کې جنګ وکړو او شهادت یې قبول کړو. نو ځکه د دې په وجه هغوی ته مونق لیموت یا مونق للموت په لقب باندې دوی مشهور دي. حضرت منذر بن عمرو ته خلکو ویلي وو چې که تاسو غواړئ نو موږ به تاسو له امن ورکړو، خو حضرت منذر د دوی د امان اخیستلو انکار کړی و. حضرت سهل بیانوي چې کله حضرت ابو اسید کره د هغوی زوی منذر بن نبی اسید پیدا شوي وو نو هغوی هغه ماشوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې راوړو او دوی هغه ماشوم په خپل پتون کېنولی وو، نو په خپل غېږ کې کېنولی وو او هغه وخت حضرت ابو سعید هم ناست وو. نو په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کار کې مشغوله شو نو حضرت ابو سعید اشاره وکړو او خلکو منظر د هغوی د غېږ نه اوچت کړو یوړو. چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د کار نه فارغ شو نو هغوی تپوس وکړو چې هغه ماشوم څه شو. نو حضرت ابو سعید ورته عرض وکړو چې یا رسول الله موږ هغه کور ته ولېږلو. نو هغوی بیا تپوس وکړو چې د دې نامه هم څه ایښې ده. نو ابو سعید عرض وکړو چې فلانې نامه هم پرې ایښې ده. نو هغوی وفرمیل چې نه د دې نامه منذر ده او هغه ورځ دغه ماشوم نامه دوی منذر ایښې وه. دا هغه منذر نه چې چا ذکر دی شارحین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له طرفه دغه ماشوم د منذر نامه خودو وجه دا بیان کړی ده چې د حضرت ابو اسید د تره نامه منذر بن عمرو وه چې هغه صحابي دی چې چا ذکر وشو چې د بیرمونه کې شهید شوي وو. دا د ابو اسید تره وو چې په بیرمونه کې شهید شوي وو. نو دا نامه د تفاول په طور ایښودل شوې وه چې دوی به هم د هغوی یو ښه جانشینه ثابت شي. همدغه وجه کېدی شي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو نازولو د نامو د ژوندي ساتلو لپاره د هغوی چې کوم خپلوانو د هغې نامې به د هغوی په نامې ایښودی. یقینا حضرت معبد بن عباد یو صحابي وو چې کنیت یې ابو حمیزه وه. د دوی والد وو عباد بن کشیر. حضرت معبد بن عباد نامه معبد بن عباده او معبد بن عماره هم بیان شوی ده. د دې تعلق د خزرج قبیله او خاغ بنو سالم بن غنم بن عوف سره وو او د دوی کنیت ابو حمیزه ده. د زرو خیال چې د دوی کنیت ابو حمیزه او ابو اسامه دی او د بدر او د احد په غزواتو کې دوی شامل وو. بیا یو صحابي دی حضرت طبی بن ابي زغبه انصاري. د دوی ولدیت سنان بن سبی وو او دوی د حضرت عمر په د خلافت په دور کې وفات شوي وو. د حضرت عدي والد ابي زغبه
د دې نامه سنان بن سبی بن صالبه وه. د دوی تعلق د انصار د قبیلې جهانه سره و او د بدر او د احد او د خندق سره ټولو غزواتو کې دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی د حضرت بس بن عمرو سره د معلوماتو راغونډولو په غرض دوی د بدر په موقع د ابو سفیان د قافلې د خبر راوړو لپاره لېږلي وو. دوی د سیند غاړې ته جوخت رسېدلي وو او هلته د بدر په مقام یوې وړوکي شان غونډۍ سره دوی خپل اوښان تړلي وو، خپل اوښان یې کېنولي وو او هلته جوخت یو ګودر و. نو هلته بیا هغوی خپل مشکونه وتړل او خپل مشکونه یې راواخیسته او ګودر ته لاړه اوبه راخیستو لپاره. نو یو تن هلته مجدي بن عمرو جهني هغه د ګودر سره ولاړو او دوی دواړو دا واورېده چې دوه ښځې دلته چې خبرې کوي او یو بلې ته ویې چې سبا یا بله ورځ یوه قافله را روانه ده او زه به د هغې مزدوري کوم او ستا ټول قرض به ختم کوم. نو خبرو د دوه ښځو کولې او په دې کې معلومات وو. نو مجدي ورته وویل چې او ته ټیک وی او بیا دا دواړو ښځو نه هغه یو طرف ته شو او حضرت عدي او حضرت بس دا خبرې واورېدې. نو دوی بیا راغلو دا خبرې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې دا موږ واورېده چې دوه ښځو دا خبرې کولې چې یوه قافله را روانه ده او دا د کافرانو د قافلې خبرو. نو داسې معلومات به د خلکو را رسول. په ظاهره دوه ښځې وې چې خبرې کولې خو دې ته د دې د اهمیت اندازه وه او دا یو ډېر اهم خبرو. د قافلې د راتګ اطلاع پکې ملاوېدلی گیا وه. حضرت عدي بن ابي زغبا د حضرت عمر په دور کې وفات شوي وو. بیا یو صحابي دی حضرت ربیع بن عیاض، د دې تعلق د انصار د قبیلې د خزرج یو ښاغ دی بنو لوزان هغې سره وو. د بدر په غزا کې د خپل ورور ورقه بن عیاض او عمرو بن عیاض سره شامل شوي وو او د احد په غزا کې هم دوی شامل وو. بیا یو صحابي دی چې نام یې حضرت عمر بن عامر انصاري دی، د دې کنیت ابو داود وو او د دوی والد وو عامر بن مالک. د دوی د والد نامه عامر بن مالک و، د دوی د والدې نامه نایله بنت ابي عاصم و. د حضرت عمر تعلق د انصار د قبیلې خزرج سره و او دوی د خپل کنیت ابو داود باندې زیات مشهور دی. د بدر او د احد په غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. حضرت عمر بیانوي چې حضرت ابو داود مازني یعنی حضرت عمر او حضرت سلید بن عمرو دواړه د بیت عقبه کې حاضرېدو لپاره روان شو. نو دوی ته معلومه شو چې خلکو بیعت کړی دی. نو بیا دوی وروسته د حضرت اسد بن زراره په ذریعه بیعت کړی و چې د عقبه په شپه نقبه سره کې دوی هم شامل وو. یو نقیب مقرر کړی شوی و، سردار مقرر کړی شوی و، د دې په ذریعه بیا هغوی بیعت کړی و. د یو روایت مطابق په د بدر په غزا کې ابوالبختري چې چا وجلی و هغه حضرت عمر بن عامر و. بیا یو صحابي دی حضرت سعد مولا حضرت حاطب بن ابي بلتا، د دوی تعلق د بنو کلب قبیلې سره و او حضرت سعد بن خولا حضرت حاطب بن ابي بلتا د آزاد کړي غلام و. حضرت سعد بن خولا نامه ده، د دې تعلق د بنو کلب قبیلې سره و خو د ابو معشر مطابق د دې تعلق د بنو مزهج قبیلې سره و. د ځینو خلکو خیال چې دوی اهل فارس کې سره تعلق لرلو او حضرت سعد بن خولی د حضرت حاطب بن ابي بلتا د غلام په طور راغلی وو او حضرت حاطب بن ابي بلتا دوی سره ډېر د مینې او د مهربانۍ سلوک کولو
حضرت سعد حضرت حاتب بن ابي بلته سره د بدر او د احد په غزاتو کې شریک وو او د احد په غزا کې دوی د بدر او د احد په غزاتو کې شریک شوي وو د احد په غزا کې دوی ته شهادت نصیب شوی وو. حضرت عمر د حضرت سعد زوی د عبدالله بن سعد د انصارو سره وظیفه هم مقرره کړې وه. بیا یو صحابي دی حضرت ابو سنان بن محسن د دوی والد محسن بن حرسان و د دوی کنیت ابو سنان و. د دوی نامه وهب بن عبدالله و او کنیت ابو سنان و عبدالله بن وهب هم بیانېږي او چې کوم ټولو نه صحیح قول ملاویږي نو د هغې مطابق په تاریخ کې د دوی نامه وهب بن محسن ده. حضرت ابو سنان بن محسن د حضرت عکاشة بن محسن ورور و. دوی د حضرت عکاشة نه مشر وو او د دې باره کې روایت دا دی چې د حضرت عکاشة نه تقریبا 2 کاله مشر وو او ځینې روایتونه دي ځینې ورته 10 کاله هم ویلي دي او ځینې 20 کاله هم ویلي دي او د دوی د زوی نامه سنان بن ابو سنان وه. د بدر او د احد او د خندق په غزواتو کې شریک وو او ځینې روایتونو کې دا هم ملاویږي چې په بیعت رضوان کې د ټولو نه مخکې چې چا بیعت کړی وو هغه حضرت ابو سنان بن محسن اسدي وو. خو دا سمه خبره نه ده ځکه چې حضرت ابو سنان د بنو قریظه د محاصرې په وخت 15 هجري کال کې د 40 کالو په عمر کې وفات شوي وو او د بیعت رضوان په موقع بیعت کوونکي د دوی زوی حضرت سنان بن ابو سنان وو. حضرت ابو سنان بن محسن ها وخت وفات شوی چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بنو قریظه محاصره کړې وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی د قریظه په قبرستان کې ښخ کړي وو. بیا یو صحابي دی حضرت قیس بن السکن انصاري د دوی کنیت ابو زید وو. د حضرت قیس د والد نامه سکن بن زوره وه. د دوی تعلق د انصار د قبیلې خزرج یو خاخ بنو عدي بن نجار سره وو. حضرت قیس خپل په کنیت ابو زید باندې زیات مشهور وو. دوی د بدر او د خندق سره په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. دوی به هغو صحابه او شمیرل کېږي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قرآن راجمع کړی وو. او حضرت انس بن مالک وایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په انصارو کې 4 کسان داسې وو چې قرآن جمع کړی وو. هغه 4 کسان دا وو: زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی بن کعب او ابو زید یعنی قیس بن سکن. او د ابو زید باره کې حضرت انس وایي چې دا زما تره وو. په 8 هجري کال کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ابو زید انصاری او حضرت عمرو بن عاص السهمي چې د جولوندي د 2 زامنو د عبید او د جعفر لپاره یو خط ورکړو روان لېږلی وو چې پکې هغې له د اسلام دعوت ورکړی شوی وو او دواړو ته دا فرمایلي وو چې که هغې د حق ګواهي ورکړي او د خدای او د هغه د رسول اطاعت وکړي نو امر به د هغوی امیر وي او ابو زید به د دوی امام الصلات وي. یعنې که د هغوی دیني حالت ښه وي او د دوی او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په نظر کې یا د قرآن علم زیات وي نو هغه به امام الصلات وي او په دې کې به د اسلام اشاعت کوي او دوی له به د قرآن او د سنت تعلیم ورکوي. نو دوی دواړه عمان ته لاړه او عبید جعفر سره د سیند په غاړه په سهار کې ملاو شو او دوی له د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خط ورکړو. هغوی اسلام قبول کړو، دواړو اسلام قبول کړو. بیا هغوی د هغه زی عربو له د اسلام بلنه ورکړه او هغوی هم اسلام قبول کړو. نو اوس د تبلیغ په ذریعه اسلام خورېږي، لګیا دلته د جنګ جګړه خو نه وه شوې، څه توره خو نه وه استعماله شوې، خو بهرحال دغو عربو هم اسلام قبول کړو. عمرو او ابو زید په عمان کې بیا پاتې وو تر دې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او د ځینو خیال دی چې ابو زید له مخکې مدینې ته راغلی و. د حضرت قیس شهادت د یوم جسر په موقع شوی و.
د حضرت عمر په دور خلافت کې چې کله ایرانیانو سره جنگ وو نو د دریای فرات باندې چې کوم پل تیار کړی شوی او دغه مناسبت سره د معرکه د یوم جسر په تور یادېږي. بیا چې کوم صحابي ذکر د هغې نامه ده ابو الیسر کعب بن عمرو. د دې کنیت ابو الیسر و. د دوی تعلق د بنو سلمه قبیلې سره و. د دوی والد عمرو بن عباد و چې او د والدې نامه نصیبه بنت ازهر و. دا هم د بنو سلمه قبیلې سره تعلق لرلو دی. دوی او دوی په بیعت عقبه کې شامل شوي وو. د بدر په غزا کې هم شریک وو. د بدر د غزا په ورځ دوی حضرت عباس گرفتار کړي وو او دی هغه صحابي دي چې د بدر په غزا کې د مشرکانو جنډه د ابو عزیز بن عمر د لاس نه راکاږلې وه. دوی د نورو غزواتو کې هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس په جنگ صفین کې د حضرت علی سره دوی شامل شوي وو او په یو روایت کې دا راځي چې حضرت عباس د بدر په غزا کې چې چا قید کړي وو هغه حضرت عبید بن اوس وو. بهرحال د حضرت ابن عباس نه دا روایت دی چې د بدر په غزا په ورځ چې کوم تن حضرت عباس گرفتار کړي وو د هغه نامه ابو الیسر وه. ابو الیسر هغه ډېر نری وجود لرلو او د بدر په د غزا په وخت دوی د 100 کالو هلک وو او حضرت عباس درون وجود لرلو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته تپوس کړی و چې تا عباس څنګه راټینګ کړی وو، څنګه دې هغه قید کړی وو، ته خو ډېر نری یې، هغه ډېر لوړ دنګ دی او درون بدن لري. نو دوی ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل تن زما مدد کړی و او هغه تن ما مخکې چېرې نه و لیدلی او نه مې بیا چېرته وروسته ولیدو او د هغه حلیه بیا هغوی بیانه کړه چې داسې داسې وه. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لقد اعانک علیه ملک کریم، چې یقینا په دې کې یو معززه یو عزتمند فرشتې ستا مرسته کړې ده. حضرت ابن عباس بیانوي چې د بدر په ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې چا چې دشمن ووجلو نو هغه لپاره فلانې څیز به او نو بیا مسلمانانو 80 مشرکان وجلی وو او 80 مشرکان یې قید کړي هم وو. حضرت ابو الیسر 2 قیدیان راوستي وو او عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو موږ سره لوس کړی وو چې چا چې څوک ووجل نو هغه لپاره فلانې څیز وي، همدغه شاید څوک چې چا چې څوک قید کړو نو هغه لپاره فلانې څیز وي. نو ما دا 2 قیدیان راوړي دي. او د یو روایت مطابق د بدر په غزا کې ابوالبختري چې چا وجلی وو هغه هم حضرت ابو الیسر وو. حضرت سلامه بنت معقل بیانوي چې زه د حباب بن عمرو په غلامۍ کې وم او د هغې نه زما یو زوی پیدا شوی و او د هغې چې کله وفات شو نو د هغې ښځې ما ته وویل چې اوس به د حباب د قرضو په بدل کې به ته خرڅه کړی شې، ته د وینځې حیثیت لرې نو ځکه به ته خرڅه کړی شې. نو زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم او ټول صورتحال مې هغې ته وویلې. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو نه تپوس وکړه چې د حباب بن عمرو د ترکې ذمهوار څوک دی. نو ورته وویل شو چې د دوی ورور ابو الیسر د دوی ذمهوار دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی راوغوښته او ورته وفرمیل چې دا خرڅه نه کې، دا وینځه ده، بلکې دا آزاده کا، او چې کله ته خبر شې چې ما له څوک غلام راغلی دی نو ته به ما له راشې او زه به د دې په بدل کې تا له بل غلام درکړم. نو بیا هم داسې وکړی شو، هغې هغه آزاد کړی شوه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه آزاده کړه او هغې له بیا یو بل غلام ورکړو.
حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت خاتم النبیین کې یو واقعه بیانوي چې عباده بن ولید دا روایت کوي چې یو ځل موږ رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي حضرت ابو الیسر سره ملاو شو. هغه وخت هغوی سره یو غلام و. موږ دا ولیده چې یو کرخدار صادر دی او یو یموني صادر دی چې د هغې په بدن دی. همدغه شان یو بل د کرخو والا صادر دی او یو یموني صادر دی چې د هغوی د غلام په بدن هم و. نو ما هغوی ته وویل چې تاسو داسې ولې ونه کړه چې خپل د غلام هغه د کرخو والا صادر هم په خپله اخیستی وی او خپل صادر هم هغې له ورکړی وی، یعنې یموني صادر هم په خپله اخیستی وی او د کرخو والا هم هغې له ورکړی وی چې ستاسو دواړه په بدن دی یو شان جوړوي. نو حضرت ابو الیسر زما په څو چې روایت بیانوي هغه فرمایي چې حضرت ابو الیسر زما په سر باندې لاس راکاږلو او ماته دا دعا وکړه او ماته دا وویلې چې وراره زما سترګو دا لیدلي دي او زما د غوږونو دا اورېدلي دي او زما زړه دې خبرې له ځای ورکړی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې خپلو غلامانو همهغه څه خوراک ورکوي چې څه پخپله خوري، همهغه جامه ورله اغوستله ورکوي چې کومه پخپله اغوندئ. نو زه دا خبره ډېره زیاته خوښوم چې زه د دنیا په اموالو کې یو غلام له خپل ځان سره برابره برخه ورکړم د دې خبرې په مقابله کې چې د قیامت په ورځ زما په ثواب کې څه کمی راشي. نو دا دي هغه خلک چې هغه خدای پاک راضي شوی او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات ته به دومره په باریکۍ کته او د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره به هر وخت ناکلاره وو، بلکې ولګې به لرله د دې خبرې. حضرت ابو الیسر دا روایت کوي چې د بنو حرام فلانې ته نو چې د هغه په ذمه زما څه مال او ما ورله څه پیسې ورکړې وې قرض چې هغه به واپس کول نو د هغه په ذمه زما قرض و. نو زه لاړم او سلام مې وکړو تپوس مې وکړو چې چېرته دی. نو تپوس وکړو چې په کور کې شته. نو د کور نه څه جواب میلاو نه شو. بیا د هغه لږ سړي زوی ویلې چې لا لوی نه و د بلوغت جوخت خو لا بالغ شوی نه و. نو هغه ماله راغله ما ته تپوس وکړو چې پلار دی چېرته دی. نو هغه وویل چې ستاسو اواز یې واورېده او د مور د کټ د لاندې مې ننوتو، یعنې ستاسو اواز یې چې واورېده نو پټ شو د کټ د لاندې. نو ما ورته اواز وکړو چې ته بهر راشه ځکه چې زه خبر شوی یم چې ته چېرته یې. یعنې هغه مکروس ته وویل چې کور نه بهر راوځه ما ته پته دی چې ته چېرته یې. ابو الیسر وویل چې هغه تن بیا بهر راغلو نو ما ترې تپوس وکړو چې ته ولې ما نه پټېدې. نو هغې وویل چې قسم مې ده په خدای چې زه تا ته وایم او تا سره به دروغ نه وایم، قسم مې ده په خدای چې زه په دې وېرېدم چې تاسو سره خبرو کوم او تاسو سره دروغ وایم او تاسو سره دی لوز وکړم بیا د هغې واده خلافي دې وکړم. وایي قسم مې ده په خدای چې زه په دې نه وېرېدم چې تاسو څه خبره وکړم بیا د هغه دروغ کړم او تاسو سره یو لوز وکړم بیا د هغې خلاف کار وکړم. یعنې چې دروغ وایم چې ښځه به فلانې ورځ تاسو پیسې واپس کړم خو خپل دا لوز پوره به نه کړی شم، دروغ به بیا وایم. او وایي تاسو خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابي یې او قسم مې ده په خدای چې زه محتاج یم. نو وایي چې ابو الیسر ته تپوس وکړو چې ته د خدای قسم خورې، یعنې سوال یې ترې وکړو چې ته د خدای قسم خورې په حقیقي طور. نو هغه وایي چې قسم مې ده په خدای. نو بیا را تپوس وکړو چې د خدای قسم خورې. نو ما ورته چې ته د خدای قسم خورې ما ته دا وایي چې ته محتاج یې. نو هغه ورته چې قسم مې ده په خدای. نو بیا ما ورته په درېیم ځل وویل چې د خدای قسم خورې. نو هغه وایي چې د خدای قسم خورم. حضرت ابو الیسر هغه وخت چې ما خپل هغه تحریر چې ځان سره روړی و نو هغه مې په خپل لاس هلته نه ختم کو چې کومه لیکلې شوې خبره وه د قرضې د واپس اخیستو چې کومه لیکلې شوې خبره وه هغه مې هلته نه ختمه کړه او دا مې ورته وویل چې که تا ته د واپسۍ توفیق ترلاسه شي نو ماله بیا راکړې، یعنې ته آزاد یې. نو هغه سړي وی چې زه ګواهي ورکوم، یعنې خپل دا دواړه ګوتې په خپلو سترګو کېښودې او دا وویلې چې
چې زما وی خپل چې به دا خبره بیانوله نو هغه چې هغه خپل د دوړه ګوتې په خپل سترګو کې خو او دا ویلي چې زه د خپل په دې سترګو او په دغه دوړو وګورو او زما زړه د خبره دا خبره یاد ساتلې ده او زه په دې زړه دا گواہی ورکوم چې زه رسول کریم صلی الله علیه و سلم ګورم لګیا مې کله چې هغه دا تحریر ختم کو هغه آزاد کو هغه دا گواہی ورکړي چې زه په خپل سترګو په خپل وګورو او په خپل زړه رسول کریم صلی الله علیه و سلم ګورم لګیا او وی به دا ویل چې چې تندس له مهلت ورکو او دا ټول مالی بوج لري کو نو خدای پاک باغله په خپل سوري کې ځای ورکړي نو ما ستاده بار ختم کو ځکه چې زه د خدای پاک سورې لټوم دا یو بل مثال د خدای پاک د ویرې او د خشیت خواهش کدا وی ور به صرف همدا چې د خدای پاک رضا دې ترلاسه شي دا نه چې د دنیوي فائدہ حضرت ابو الیسر د کعب بن عمرو د حدیثونو بیانولو کې موږ د احتیاط نه کار اخیستو یو ځل عباده بن ولید دوه حدیثونه بیان کړي دي او حالت دا و چې په سترګو په وګ په لاس کې خودو چې دغه سترګو دا واقع لیدلې دا د وګونو رسول کریم صلی الله علیه و سلم دا بیان اوریدلې دي حضرت ابو یسر یوزوی او مېره نامو چې دا اور د پیدا شو حضرت عمر د جابر بن عبد الله ترور او دا وی او زوی یزید بن ابي یسر و چې د لبابه بنت حارث د وطن پیدا شو د یو زوی نامه حبیب چې والده او ولد و د دوی یو لور عائشه چې والده نامه عمر رویا او دوی د بدر په غزا کې شریک شو او هغه وخت دغه عمر شل کاله و د دوی وفات حضرت امیر معاویه په زمانه کې 1550 هجری کال کې شوی دا خلکو عجیب شان لرلو دوی موږ ته د خدای پاک سره د وفات طریقې خودلې دي د خدای پاک د خشیت طریقې خودلې دي او د رسول کریم صلی الله علیه و سلم خبره دوی د زړه د کومې نه قبول کړي وو او د کامل عطا طریقې دي موږ خودلې دي خدای پاک د دغه خلکو درجات بلند کړي دغه خلکو درجات دی اوچت کړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر